الف خان شریف او تاسو ډېره مننه. زه عابد وزیر د ساوث وزیرستان وان اعظم سره تعلق لرم. نو زه هم یو داسې وړوکی سوشل اکټیویسټ وم. تاسو الف خان تاسو پیجونه او تاسو یوټیوب چینل ما په اکثر کتلې. نو تاسو چې کوم آیډیا و، تاسو کوم ورک و، تاسو کوم د پښتنو د مینه او محبت و، یقین وکړه زما ډېره خوښې وې، زما دا اراده وې، زما ډېر خواهش و زه تاسو سره میلاو شم. نو ما دا امید نه لرم تاسو به ما ته وخت راکوئ، تاسو به ما ته دومره عزت راکوئ. نو زه یقینا دا وایم چې تاسو سره مې کانټیکټ وکړه، تاسو کله ریسیو کړم خپل کور ته دې راوړم. د رمضان روژه کې ګرمي وخت هم دی، مصروفیات هم دي، چې کوم عزت ما ته راکړه، کوم قدر دې راکړه د رمضان روژه کې، تا کوم مطلب زما سره خپل وخت شیر کړه یا خپل سوچ دې راسره شیر کړه. زه داسې الفاظ نه لرم، تاسو شکریه ادا کوم. نو یقینا وکړه چې صادق خلک و حقیقت چې د پښتونولي سره، د خپل قوم، د خپل ژبې، د خپل مذهب سره کومه مینه محبت لرئ، دا ته چا نه کم نه دي. نو زه په خپل قوم هم دا فخر کوم، په ساوث وزیرستان چې کوم وزیر مسعود سلیمان خیل دی، یا په نارت وزیرستان وزیر او داوړ دی، چې زمونږ هم یو ننګیالی تاریخ دی چې هر څو چاته خوند ورکوي. کرنټ ایم این ای دی، که زمونږ منظور صاحب دی، پی ټی ایم کوم ایډیالوژي دی. نو یقینا زه په خپل قوم، په خپل علاقه هم فخر کوم چې په هر ځای کې هم داسې تاریخ پروت دی چې مونږ چاته ووایو دومره عزت راکوي چې مونږ یې برداشت کولی نه شو، نه مونږ چېرته لیدلی وي. او وجه دا وي چې زمونږ قومونو، زمونږ علاقې وزیرستان خلکو هر ځای کې صرف او صرف ننګ کړی دی، غیرت یې کړی دی، پښتونولي یې کړې ده، د مینې محبت خبرې کړې دي. کله هم دی بې ننګه خپل وطن دپاره سوچ نه دی ګرځولی. نو الف خان شریف او ستاسو زه یو ځل بیا هم شکریه ادا کوم، تاسو ما ته دومره مشکل وخت رمضان روژه کې ما ته وخت راکوئ او دومره مینه راکوئ چې زه داسې الفاظ نه لرم، ستاسو شکریه ادا کوم. نو زه ما خواهش دا قدرمنو کتونکو چې الف خان شریف او چې کوم اکټیویټیز کوي یا کوم د مینې محبت سوچ د پښتنو دپاره لري چې دې نه یو حصه ما ته هم راکړي. نو چې کوم زه الف خان شریف او ته ما انوایټیشن ورکول غوښتل یا دنه ما خپل آیډیا غوښتله چې ته د مینه محبت دومره سوچ لري، دا ته څنګه کوې. او مونږ هم مطلب دا غواړو چې پښتونولي د دپاره ما الیکشن هم لړاو کړل، خو د بده مرغه ما جیت نه یوړ. نو الف خان ته ما خپل انوایټیشن ورکړ چې ته هم راشه وزیرستان ته. زمونږ هم ډېرې مسلې او مسایل دي چې مونږ هېڅ هم نه لرو، مونږ نه ازادي لرو، نه داسې څه ښه ژوند لرو. مطلب چې کوم بیسک نیډز دي زمونږ د ژوند د تېرولو، یا چې زمونږ علاقه کې ایجوکیشن وي یا هیلث وي یا نور داسې بیزنس ورته ویلی شي چې خلک پرې ښه وي، یا امن وي. له بده مرغه مونږ داسې څه نه لرو. په همیشه په واره ټیر کې پاتې شوي یو. زمونږ ایریا د جنګونو شکار دي، مختلفو نظریو باندې. څوک وایي چې جهاد دی، څوک وایي چې اسلام دی، څوک وایي چې کاروبار دی. نو مونږ په خبره پوه یو، خو مونږ مجبور یو. داسې نه ده چې مطلب مونږ د دنیا نه ورسته یو، په دنیا په خبرو، په پالیسۍ، په سیاست پوه یو. خو بدقسمتي دا ده چې مطلب په مونږ باندې د پاسه زور ناست دی، څه خبرې نه دي، پالیسۍ هم نه دي، زور دی چې مطلب مونږ علاقه کې یو داسې کس راپورته شي چې هغه وغواړي چې یاره مونږ هم په چا نه کم نه یو، د دنیا مطابق ژوند تېروو. زه به یو مثال درکړم، زه فخر پرې کوم په علي وزیر و چې دا وویل چې علاقه وزیرستان د پاکستان حصه ده، خامخا د حق ورته میلاو شي. نو قدرمنو کتونکو تاسې ویني چې هغه 3 کلنه یو ایم این ای دی، یو په الیکشن راغلی ایم این ای دی، څه ګپ نه دی، هغې باوجود جیل کې پروت دی. نور داسې نه چې د نور بد کار کړی، صرف او صرف خپل حقوق غوښتي دي، د پښتنو اواز یې پورته کړی دی، د مینې محبت ناره یې ویلې ده، او داسې څه بله غلطي نه دی کړی، هغې باوجود دی جیل کې پروت دی. نو زه خپل دا هم وایم چې زه ایز وزیر که مطلب ډېر د مشکل سره مخامخ کېږو. زه قدرمنو کتونکو تاسو ته یو خواست لرم، هیله لرم چې داسې خلکو سره همیشه په خپل وس مطابق مدد وکړئ. ولې چې داسې خلک زمونږ د وطن رڼا دي. نو چې ما دعوت ورکړه د وزیرستان د راتللو دپاره، د دعوت اکسپټ کړه، دی به خامخا راځي په مینه محبت سره، دی خوشحال هم شو. د وزیرستان غوندې غیرتي خلک خاوره ته را مطلب زه تلنه غواړم. نو د ریکویسټ اکسپټ کړه، زه د ډېره شکریه ادا کوم. نو قدرمنو کتونکو د سره تاوان په هر لحاظ سره وکړئ، ولې چې دا د وطن رڼا دي، وطن رڼا به داسې خلک